بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قل إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. په تیرو آیتو کې موږ ویل چې الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم ورکوي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چې د قرآن څخه کوي تلاوت کوي تی د شیطان د کید څخه پناه غواړي. اوس الله سبحانه وتعالی د هغو څخه شیطان چې دا دونه عظیم الشانه کار سړی کوي د قرآن تلاوت کوي د قرآن په معنا او په تفسیر ځان پوه کوي، نو شیطان چې دغه انسان ته مختلف وساوس څه کوي هغه ورچي یو ذهن ته د هغو څخه یو الله سبحانه وتعالی ته څه کوي بیانوي. په هغه کې نسخ قرآن موضوع ده. په سورة بقره کې د آیت تیر ثم ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها او مثلها. اوس دا آیت الله سبحانه وتعالی بیا بیانوي هغه مضمون واذا بدلنا آیة مکان آیتین. الله پاک وایي چې موږ کله بدل کو یو آیت د بل آیت پر ځای باندې. دا خو موږ ته ویل چې د قرآن یو انزال هم سوی دی، دویم یې څه هم سوی دی، تنزیل هم سوی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. په یوه شپه الله سبحانه وتعالی سمای دنیا ته څه کړي دي، نازله کړي دي. د سمای دنیا څخه الله پاک میعادي یعنی بعض آیتونه د رنګه دی الله سبحانه وتعالی د خاص وخت لپاره څه کړي دي، نازله کړي دي. وروسته چې حالات بدل سوي الله سبحانه وتعالی د هغه آیت پر ځای باندې بل آیت څه کړي راوړي. نو الله سبحانه وتعالی چې د یوه آیت پر ځای بل آیت څه کړي نازله کوي، نو دوی به څه کول اعتراض کوي. ان د دې دومره کم علم کم سوچ کم فکر و چې د دې تبدیلی انتصاب دا به چاته کوي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته به کوي چې ته د آیت څه کوي به د یو آیت پر ځای بل آیت څه کوي هغه دې راوړي. دا نوز بلا مثال لیک الله پر دې باندې قادر نه ګڼي چې الله پاک یار یو آیت په حکمت سره نازل کړي دغه پر ځای باندې بل آیت په حکمت سره څه کړي نازل کړي. دا عمل انتصاب دې چاته کوي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هغه کوي. نو اذا بدلنا آیتا چې الله پاک بدل کړي یو آیت مکان آیتین د بل آیت پر ځای باندې هغه کوم حکمت دا رنګي چې په ابتدای زمانه کې مسلمانانو ته د لاس پورته کولو د قتال د جهاد کول څه نو اجازت نو، د صبر کول څه حکم ورسره الله سبحانه وتعالی حالات بدل سو مسلمانانو ته د قتال څه ورکړي اجازت یې ورکړي. پر دا باندې بدل سو اعتراض به وي. اذا بدلنا چې بدل کوم موږ آیت مکان آیتین د یو آیت پر ځای باندې بل آیت والله اعلم بما ينزل. الله ډیر زیات خبر دی څه نازلوي او دا کار الله سبحانه وتعالی کوي په حکمت سره کوي لکه یو حکیم طبیب هغه نسخه څه کوي بدلی چاته ضرور نسخه ورکړي چاته کمزور نسخه ورکړي چاته یو نسخه ورکړي چې په هغه سره د مریض حالت کې تبدیلی راسي بیا نسخه څه کوي ور بدله کوي. والله اعلم بما ينزل. الله خبر دی چې کم آیت څه کوي نازلوي. لیکن دی به اعتراض قالو د مشرکین به اعتراض په چا کوي انما انت مفتر. تا افترا کړې ته له ځانه دا څه کړې ده تبدیلي هغه راوستلې ده. بل اکثرهم لا يعلمون. بلکې اکثر خلق څه دي هغه علم نه لري. قل ای نبی علیه الصلاة والسلام دا ناپوه خلکو ته ورته ووایه نزله روح القدس من ربک بالحق. ورته ووایه چې دا کلام زه د ځانه نه جوړوم، دا پاکه فرشته چې هغه جبرائیل امین ده نزله دا نازلوي د الله د جانب څخه روح القدس هغه پاکه فرشته چې جبرائیل امین ده من ربک ستا د رب د جانب څخه څه کوي نازلوي. بله خبر ده بالحق په حق سره څه کوي نازلوي. او د قرآن مقصد څه دی لیثبت الذین آمنوا چې ثابت قدمه کي هغه خلک چې ایمان راوړي وهدن او د اهل ایمان دپاره په دې کې د هدایت څه دی سامان دی وبشرا للمسلمین او خوشخبري د زیری دی د چا دپاره د مسلمانانو دپاره. یو اعتراض پیدا کوي. دویم اعتراض پر وحی باندې پر قرآن باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې د دې شبهه او اعتراض دا و چې د روم یو غلام و هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ډیر په غور باندې څه کول اورېدل. هغه و لوهار او د تورات د انجیل علم یې هم څه کوي درلود. د رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه سره څه کوي کښې به نستی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره څه کول اورېدل. دې دا مشوره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قرآن راوړي دا وحي راوړي دا رومي غلام چې زده کوي موږ ته څه کوي سنوي بیانوي.
اوس الله سبحانه وتعالی ته پتی کې دومره عقل هم نشته چې هغه رومي غلام دی د هغه عربي فصیح عربي که څه زده نه ده او قرآن هغه قرآن دی چې د هغه دوی ته چیلنج درکوي تهدید درکوي چې دې مقابله کې یو آیت راوړي کوچنی آیت یو کوچنی صورت راوړي یا لس آیتونه دې مقابله کې څه کې راوړي تیګر د عرب او عجم د قرآن مقابله کې یو آیت نسي راوړلی او دلته دا خبره کوي چې دا د رومي غلام ورشي دی موږ ته څه کوي بیانوي او دویمه خبره دا ده چې د عربو کې زنان یو ماشومان او ځوانان او ګرد شاعران رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعري نه کړ سره بخلاصیش لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کلام راوړی دی هغه د عربو شاعران څه دي ورته عاجز دي او تی دا الزام لګوي چې دا د عجمي غلام بس خدای زکی مشتسکی یعنی ولقد نعلم ولا پکې مجیل لرو انهم یقولون چې دی وای انما يعلمه بشر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قران څوک زکی او بشر زکی لسان الذي يلحدون اليه عجمي واذا جبد دي اشاره کی یو عجمی ته وهذا لسان عربي مبين او د قرآن ژبه چې دغه عربي ژبه او ډېره واضح څه ده فصیح بلیغه واضح څه ده هغه ژبه ده نو لسان الذي يلحدون الیه د دې ژبه څه کې اشاره ورته کوي دلته دا الحاد راغلی دی الحاد وای وسطه رای حق رای ثواب دغه څخه ځان څه کول اټاول رای حق رای ثواب څخه تللو ته څه ویل کېږي هغه ته الحاد ویل کېږي او بل خبر دا ده چې الحاد ملحد هغه څوک چې هغه پر یوه آسماني کتاب باندې او د الله پر وجود باندې هغه څه نه لري ایمان او یقین هغه نه لري ناستیک چې ورته وایي اګناستیک چې ورته ویل کېږي هغه څه ویل کېږي چې الله پر وجود د ایمان نه او پر یو مطلب لیبرل سیکولر لا هم څه بدتر لیبرل چې هغه په انفرادي ژوند کې مذهب نه تسلیموي سیکولر چې هغه په اجتماعي ژوند کې مذهب څه کوي نه تسلیموي دا ګاسه د مذهب د الله پر وجود باندې څه لري یقین نه لري لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين دي اشاره یو عجمي چاته کوي او قرآن ژبه چې هغه لسان عربي مبين دي ان الذين لا يؤمنون بآيات الله هغه خلق لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان نه لري د الله پر آیاتو باندې لا يهديهم الله سبحانه وتعالى دې ته هدایت نه کوي ولهم عذاب أليم او د دې لپاره څه دی دردناک عذاب دی انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې افترا کوي انما يفتري الكذب چې افترا د کذب کوي الذين د هغه خلق دي لا يؤمنون بآيات الله چې الله پر نشانانو باندې ایمان نه لري اولئک هم الكاذبون او دا خلق څه دي درواغجن دي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان په مکه مکرمه کې صحابه او جماعت چې هغه ایمان راوړي پر هغه باندې ډېر زیات پیسې رالو مشکلات رالو مثلا یو خاندانو از عمار رضی الله عنه دغه پلارو یاسر رضی الله عنه دغه مور سمیه رضی الله عنها پر دې باندې دومره مشکلات رالو چې د عمار رضی الله عنه مور پلار دواړه د اسلام اولین څه دي شهدا دي د سمیه رضی الله عنها پر دوه شانو باندې وتړله او بیا دوه شان حرکت ورکړي د دې بدن ټکري ټکري سو لیکن د کلمه کفر دې څخه نکه ادا دا غرنګ یاسر رضی الله عنه دایم سکی شهید کی دا غرنګ خباب رضی الله عنه بلال رضی الله عنه صہیب رضی الله عنه او د دې دواړو زوی یاسر رضی الله عنه په دې باندې ډیر زیات سره مشکلات رالو دا مشکلات چې پر رالو شاید د یاسر رضی الله عنه د ژبې څخه کلمه ادا سوي خو ډېر پریشان رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی او د خپل صورتیال ورته بیان کی الله پاک د آیتونو څخه نازل کو په دې آیتو کې دا بیان دی یو رخصت ورته وایي دویم څه ورته ویل کېږي عزیمت ورته ویل کېږي عزیمت دا دی چې ځان قربان کا ځان قتل کا لیکن کلمه کفر د ژبې څخه څه مکه ده او رخصت دا دی چې که داسې حالت چې ستا عضو تلف کېږي یا ستا وجود څه کېږي فنا کېږي که دا زړه پر ایمان باندې مطمئن وي او خدای نخواسته کلمه کفر ستا په ژبه سره څه ادا سي اسلام د دایره اسلام څخه څه کېږي هغه نه خارجېږي صحیح لکه دا کلمه کفر په عدالت کې ویلم جایزه کېږي نه
لیکن د هغه مستر دپاره څه سي جایزه سي. لکه یو سړی ډېر زیات وږی دی که دی میته نه وخوري مرداره غوښه نه وخوري دی څه کېږي مړ کېږي. نو میته خوړل په عدالت کې هم حلال نه دی، کلمه کفر په عدالت کې هم ویل حلال نه دی، لیکن د مجبور دپاره څه سي هغه جایزه سي، هغه د دپاره رخصت څه سي پیدا سي. نو من کفر بالله من بعد ایمانه چا چې کفر وکړي وروسته تر ایمان راوړلو الا من اکره دلته الله پاک استثنا ذکر کوي مګر هغه سړی چې هغه څه مجبوره سو وقلبه مطمئن بالایمان او زړه د ده په ایمان سره سو مطمئنه هو دا خلاص دی. لیکن ولکن من شرح بالکفر لیکن کچا سینه خلاص و په کفر سره من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله کلمه کفر ادا کوله دا کلمه کفر په زړه سره هم څه تسلیم کله عليهم غضب من الله پر هغه باندې الله څه دی غضب دی ولهم عذاب عظیم او دې دپاره څه دی غټ عذاب دی. لکه د ریاست یو باغي په ګره تعزیرات چې کوم قوانین دي په هغه کې تر ګوټو بدتره سزا چاته ملاویږي هغه چاته ملاویږي چې هغه د ریاست څه باغي هغه څه کېږي قتل کېږي. دغه رنګه په اسلام کې هم که چا ایمان قبول کړي د ایمان بعد د دایره اسلام څخه ووتي هغه څه کېږي قتل کېږي، هغه څه دی واجب القتل دی. صحیح. لیکن د صحابه والا پاک څه وکړه تسلي وکړل الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان مګر که څوک مجبور سو کلمه کفر دا ادام کله وقلبه مطمئن بالایمان په زړه سره څه په ایمان سره څه مطمئن و پر هغه باندې څه نسته هېڅ وبال هم نسته هغه په حالت استقرار کې دي. اصل کې د احکام پر دوه قسمه دي. څه احکام دا رقم دي چې د هغه تعلق د چا سره د زړه سره دی، مثلا د خرید و فروخت دی. صحیح. ته چا مجبوره کړې په تا باندې څه وکړي ګاډي په زور څه واخیستله مځکې په زور څه واخیستله سټایم هم په درې ولي کړي ټوپک هم پر سر در نیولی تا څخه ورم کړي دې څه نسته دې دا حکم نه نافظېږي چې د حالت اصرار سره ووتې د مال برخه د چا دی ستا دی سړی په خلاصېږي. دغه رنګه په حالت د کفر په حالت د اصرار کې په تا باندې کلمه کفر که ساده هم کله سړی په خلاصېږي په دا سره ته څه نه کېږي کافر کېږي نه. لیکن څه معاملات داسې دي د هغه د زړه سره تعلق نه لري هغه د شي سره تعلق لري خالي د ژبې سره تعلق لري. لکه په حدیث مبارک کې راغلي دي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق ورجعه څه شان دا رقم دي چې د هغه په ژبه سره ادایګي په هغه باندې دغه حکم څه کېږي نافظه کېږي هغه څه ته نه کتل کېږي د زړه اطمینان قلب ته هغه نه کتل کېږي په هغه کې نکاح سوله طلاق سلو برته طلاق په صورت کې کور له تصوه رجوع سوله دا د الفاظ په ادایګي سره هم نکاح او طلاق او رجوع هغه څه کېږي هغه ثابتېږي. صحیح. نو الله پاک چې دا کلمه کفر وویل او کلمه کفر الله پاک موږ ته جلوه ساتي په شرح صدر سره وویل د هغو دپاره پر هغو باندې د الله غضب دی د دې دپاره څه دی عذاب عظیم دی. ولي ذلك بانه مستحب الحیاة الدنیا على الاخره دا خلقو فضیلت ورکوي د دنیا و ژوند ته پر څه باندې پر آخرت باندې ان دنیا ته پر آخرت باندې څه ورکړل ترجیح یې ورکړل وان الله لا يهدي القوم الكافرين الله پاک هدایت نه کوي هغه قوم ته چې هغه څوک کافران دا هغه خلک دي اولئک الذین طبع الله على قلوبهم د دې پر زړو باندې الله پاک مهر لګولی دی وسمعهم پر غوږو یې څه لګولی دی مهر لګولی دی وابصارهم پر سترګو باندې الله پاک څه راچولي پردې راچولي اولئک هم الغافلون او دا خلک څوک غافلان دي لا جرم انهم في الاخرة هم الخاسرون شک نسه په دا کې انهم في الاخرة هم الخاسرون چې دوی به په آخرت کې د خسارې والا څخه وي. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا بېشک ستا رب چې دی للذين هاجروا هغه خلکو دپاره چې هغو څه کړي هجرت یې کړي وو من بعد ما فتنوا چې دوی په ازمایش کې څه سوي اچول سوي وو یعنې مراد چې ني هغه مسلمانان دي چې هغه په مکه مکرمه کې په څه کې ولوېدو په سخت ازمایش کې ولوېدو داسې ازمایش کې ولوېدو چې هلاک سلو
مظالم پر دې باندې څه کېدل هغه کېدلو پر هجرت باندې څه سو مجبوره سو مدینې منورې ته څه وکړي هجرت وکړي په مدینه منوره کې بیا ثم جاهدوا وصبروا جهاد یې هم وکړي پر مشکلاتو باندې څه هم وکړي صبر هم وکړي ان ربک من بعدها لغفور رحیم بېشکه ستا رب چې دی هغه دې وروسته مغفرت کوونکی دی او څه رحم کوونکی دی الله تعالی دې ما ته تاسو ټولو ته پر دا ویلو اورېدل د عمل توفیق نصیب کړي